نو خوږو مرګرو السلام علیکم. روغ جوړ او خوشاله اوسئ. علي حیدر سلطان خیل یم او نن د سره په ګلګل باندې خبرې کوم چې څه خلک دیتا چکوتره هم وایي. دا یو ډیره ښه میوه ده او ډیره نایابه ده ځکه چې په هر دکان کې هر ځای کې نه میلاویږي او دا د ډیرو بیمارو لپاره پکې قدرت په دې کې شفا اچولې ده. د ډیرو مرضونو لپاره ده به طورې د دوایي هم خلک استعمالوي او دا که په حجره کې یا دغه شان په بیټک کې یا په کور کې په چمن کې د دې بوټی ولاړي او دغه دانې پکې رازانګي نو یقین وکئ ډېره مزه کوي. نو ما دا غوښتل چې ستاسو سره شریک کړم. نو که ستاسو سره چېرته ځایونه وي نو دا ولګوئ. زما سره د دې یو څو بوټي شته دی او ماشاءالله ډېر ښې ښې دانې نیولې دي. دا ډېر بار نه چوتئ یو څو دانې نیسي په دې وجه باندې دا نایابه هم ده. خو دا ده چې دا که تاسو کتلي نو په دې میلو کې یا په دې ډېرو ګڼو ګوڼو کې د دې دانې پرتې وي او دا غوڅېږي. هغوی غوڅوي او د پرې په حساب باندې خرڅوي. نو کومه خلک چې دا پیژني او د دې د پیدو نه خبر دي هغه خلک دا خوري او ترلاسه کوي. نو دا زما سره د دې یو څو بوټي چې دغه 5 یا 6 دانې نیول دي. نو که ستاسو سره هم چېرته ځایونه یو ستاسو د ونو بوټو شوق وي نو دا په خپل باغ کې ضرور ولګوئ. زما دا ویډیو شیر کړئ، لایک یې کړئ او یو ښکلی کومنټ راته هم وکړئ. دا زما دپاره حوصله افزایي ده. ډېره زیاته مننه.